بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. لکه څنګه چې مخکې خبر را روانه ده چې د ایمان شرعي تعریفونه هغه 15 تعریفونه نن سبق کې داغه اخرنه تعریف دا د قدریو په نسبت باندې ده. د مخکې موږ څلور تعریفونه دا وکړل چې ایمان د رسول دی. قدریه وای چې د ایمان صرف د معرفت نوم ده چې بس دا الله او د الله رسول پیژني، بس دا معرفت ده. خدا خبره چېر ایمان صرف او صرف د معرفت نوم ده، دا خبره باطله ده. دا خبره د علما کرامو بنستا خو نه ده، دا فاسده ده. ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم نبوت د کافرانو پیجندو، يهوديانو پیجندو. اگر ای مبارک الله پاک فرمای الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. چې کوم کسان ته موږ کتاب ورکړل نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سی پیجنې لکه څنګه چې دوی خپل ځامن پیژني. ځکه چې د دوی په کتابونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختلف خبرې جندا شوې دي چې دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام با پیدا کیږي په کوم ځای کې د نمونه بسې د اوصاف او د شکل او شباهت دا ټول خبرې اترې دا د دې دغه شوې دي. او سره د دې نه چې پیغمبر اسلام خلاصه کې د صحابه کرامو نمونه هم د دې په کتابونو کې ذکر دي، او د صحابه کرامو صفات او د صحابه کرامو ځکه چې کله جعفر رضی الله تعالی عنہ باندې جاشو بچا پس لړ وادي د اسلام مبارک ته پوښتنه کول، د اسلام مبارک دی پیغمبر څنګه سره دی او د کم خلک ملګرتیا غاری کوي دا نو دا خبره واده مخکري کتابونو کې د امت فضیلتونه د امت صفات دای د کړو دیو نه هغه ته پوښتنه کول. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د اسلام لراوړلو واقعا چې هغه د سړی غلام او لاول هغه د راهب سره وو دا مریدونو اج کله مړګینو نه بل چا پسولې کو بل پسولې بل پسولې بیا خیرنه پیغمبر سلام زمانه د نږدې او چیرته اوس ګرځمو دا نصرانیت په ټیم کې حق دینو په مدینه منوره ته لاړ سوال دغه به سړی راځي اخر زمانه پیغمبر باندې باندې ایمان نه وړي نه ته ټول صفات معلومه مدینه منوره ته راغله کې دی سړی غلام جوړ شو هغه دغه کېدل دا صورت وي او کجوري داغي باغ داغي سمبالخ به ولکو یو پیر دې په باغ کې د وخته و دغه میوه شو کولې د باغ مالکانو دوه خبرو ورته د سړی راغله له پیغمبر اسلام تذکره وکړه چې و چې ما باندې دین نازل شوی دا نه وي دغه ما مقصد دی پټ غونډه کې راغو شو صدقې مال راواغسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ویړو کجوري ویوړې پیغمبر اسلام ته ویل صدقه ده پیغمبر اسلام په خپل ملګرو باندې وخروله پس حواله باندې نور صدقې دا راو کجوري راواغسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی جماعت استاد هدیه راوړي دا پیغمبر اسلام په خپل مخ کړه نور خلکو لري مور کړل وی کلمه وای چې مسلمان شم پیغمبر اسلام ته پرون راغله پرون هم کجوري راوړي وی ما چې مخکینی کتاب کې ستا کوم دغه نه خلیدلې وي ستا کوم دلیل لري ټول می چې دا د کړو ټول می چې سچ دي او صرف دا یو خبره چیرې پیغمبر دا پیغمبر چې نه بر صدقې مال باندې کړو د هدیه مال وخوري مچ دا وګور مچ دا صحیح ده که صحیح نه ده ناغم صحیح شول نو دا ټول صفات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخکینی کتابونو کو او کله چې دا آیاتونه حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د يهودانو غټ عالمو او د سي عالمو چې پیغمبر سلام فرمایي چې پس مګه په مخ باندې په هغه زمانه کې لس يهودانو غټ نه کدي لس يهودانو عالمانو ایمان نه وړو نظمګه په مخ باندې به يهودي پاتې نشي. یو بای حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې کله راغله مخ پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا تلاوت کو د آیاتو چې الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي چې دا ال کتاب دا پیغمبر د سپیجنې د اسلام د سپیجن لکه څنګه خپل دامن پیجنې وې د منګه غلا په خپل دامنو باندې شکی چې لکه کې دې چې زمنګ د خځې چرته دغه کړي غلطي کړي یا چرته زنای کړي یا بل څه کړي په پټه باندې موږ ته خبر نه لیکن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر اتلو کې او دا په صفاتو کې زموږ ذره برابر هم شک نشته نو دو پیغمبر سلام پیجندو معرفت حاصلو او چونکه اقرار باللسان وسره نو نو لہذا دو تعالی پاک مؤمنان نه دي کافر وتی دغه شان دي ډیر څه کافران دي چې هغه پیغمبر علیه الصلاه لکه ابو جهل جنن ابو جهل د پیغمبر سلام په باندې ایمان ونه ابو جهل یو پیر ویلو شاید تاسو کو چلګه تا ته پته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې ولې نه مانی نه زمونږ د دوی خاندان په هر دغه مقابله به و دوی چې په موږ پیغمبر راغله په موږ خو پیغمبر نه سره د عزت د وجنه نه منم کله ته په هغه باندې په پټه باندې بدلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوتونه به اوریدل د شپې با مسجد نه مختلف واقعات دي کنه
یو بیره غدرې غن غپان چې دا وي تری ول د کیناسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو بل ول ول کې وسکه وزه غراغله مو وزه بیا باندې راځو غره چاته وال نه وي بیا برازونو په زباله باندې بیا دا واقعات مختلف دا شوي دي ګان په زباله باندې چې بیا یو بل ول ول موږ وینو چې نه برازو بیا راځو خناسو مو پکور کې وډیر زیات لګه بیچین شو مې تیر زما په پټه باندې زما مرګري باندې راځي موږ ټول لګو به قرانو قسمونو غول بدرې مرز باندې چې دا کومه خلق ولې دل خلق به متسوي چې هغه په خپل باندې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبري اوري دا قران مجید اوري نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دین دا ډیر حق او سچ دین دی مطلب پیغمبر اسلام په خبرو کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په لیدو کې دای په आवाज کې دای په تلاوت کې ډیر زیات اثر وو نه چې یو پیر چا واورېدو لا باغ دې موږ بار بار رسیب کی نو بیا باغ داږي چرین دا لکه پای من شیلاو نو ټول دا په منل پیغمبر علیه الصلاه والسلام خبره او بیا ماغو په چرین دا انکار کوم دغه الله بارک الله پاک فرمای چې وجحدوا بها دوی انکار وکړو د دینه واستيقنتها انفسهم او د دوی نفسونو چې نن لري یقین کوو ولی به انکار وکړو ظلم او علوا د ظلم د وجنه د سرکشي د وجنه د فرعونانو په باره کې الله پاک ویلي چاو ته پته و چې د موسی علیه السلام حق ته بار بار به موسی علیه السلام عذاب پیراغه یا موسی ادعو لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون اے موسی علیہ السلام ته دعا وکړه الله پاک ستا دعا په برکت باندې الله پاک زمونږ د عذاب لري الله پاک به تلل کو فلما کشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون بیا به دوباره دا کول فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات مختلف آیاتونه الله پاک دی بارک نه کړو چې الله پاک بیا عذاب راوستو د دې بیا موسی علیہ السلام ته ادعو لنا ربک زم دعا وغواړه بیا باندې کو چې بیا به کو بیا ورته راتل ناغو دا منو دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا بقره په خانه زمانه کې پیغمبرانو دا امتیان دغه پیغمبر حق غنو دي کافرانو او بیا به ایمان نه راوړو چې ایمان نه راوړو د دې وجنه ابو ته کافر ویل شي پرې باندې پوښوي وځ دا چې په معرفت کې او په تصدیق کې فرق شته او کنيشته نو په معرفت کې او په تصدیق کې چیرې دا فرق ده تصدیق دا تزړه دربت نوم دی مطلب چې تصدیق چې لګان دا په اختیار سره وي او معرفت چې دا په اختیار سره نه وي معرفت په اختیار سره نه وي معرفت عام سیز دی او تصدیق چې دا خاص دی ځوانو په منځ کې عموم خصوص مطلق دی لکه ما دسه ختمه کتل کنه نه پاس نصاب موقع ته ما دا کلندر کارو شو دا دغه تک کارو شو اوس کله تصدیق کوم کوم ما ته د دې پته ولګی په فضل سره اوس کله چې دا حق دی یا چې نه حق نو دا تصدیق دی پوه شئ نو تصدیق دا خاص دی تصدیق دا خاص دی او معرفت نه عام دی نو معرفت خو بغیر د تصدیق نه مندلګي او تصدیق بغیر د معرفت نه مندلګي په دې خبره باندې اعتراض دی او دا خبره ان شاء الله جو ثواب یا اقوام نور مخ ورسو ورته